الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم منه إلى السماوات العلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كشفوا الدجى وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صام يوم 27 من رجب كتب الله له صيام 60 شهرا. زما عزت مندو یو پیر په شوق او پر ذوق سره درود شریف وایه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزت مندو دا میاشت دا رجب میاشت دا او یقینا 27 رجب نزدې دی. داغه متعلق د تاریخ علماء دا خبره ذکر کړې ده او د سیرت د علماء ای دا ذکر کړی دی چې د 12 کال د نبوت او 27 رجب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 51 سال او 15 میاشتې و. په دغه موقع او په دغه تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج واقعه شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او د مسجد اقصا نه بیا اسمانونو سفر او بیا د الله جل شانه دیدار او د جنت او د جهنم لیدل او هغه کې د بعضو خلکو حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښودلی شوي او دا په یو شپه کې په یو حصه کې شوي دي. تاریخ او مفسرینو او سیرت والا حضراتو علماء دا خبره ذکر کړې ده. بعضو په نیز باندې دا واقع په 15 شعبان باندې شوې ده او د بعضو په نیز باندې دا 27 رجب باندې شوې ده. د ټولو نه پیله تاسو ته دا ذکر کوم چې د رجب د میاشت اهمیت څه دی. بیا به د واقع معراج تاسو ته ذکر کوم. رجب د میاشت دا د اسلامي میاشتو ومه میاشت ده. اسلامي میاشت چې کومې 12 میاشتې دي هغې کې ومه میاشت دا ده او سلور هغه میاشتې چې الله تعالی دا حرام کړي دي او د هغې عظمت په مسلمانانو باندې لازم نه بلکې د مسلمانانو نه مخکې خلکو هم د دغه سلورو میاشتو ډېر عزت کو. دې ته اشهر حرم ویل کېږي، د حرمت میاشتې. په دې کې یو ذوالحجه ده د حج میاشت، بیا ورپسې ذوالقعده او بیا ورپسې محرم الحرام میاشت او سلورم نمبر رجب ده. په دې سلور میاشتو کې به د جاهلیت د زمانې د مسلمانانو نه مخکې خلکو هغوی به هم په دې سلور میاشتو کې جنګ جګړه نه کولې، جنګونه به یې نه کول، د فساد کارونه به یې نه کول. هغه کارونه چې کم کې امن خرابېږي هغه کارونه به یې نه کول، بلکې د دې به ډېر زیات عزت کو او باقاعده د دې میاشتو هغه به ډېر زیات تعظیم کو، د دې به ډېر زیات خیال ساتو
چې هسې نه په دې میاشتو کې داسې یو کار زمونږ نه وشي، داسې سمړې زمونږ نه وشي، داسې جنګ جګړه وشي چې هغه زمونږ دپاره د وبال سبب وګرځي. نو د دې د وجې نه هغوی به د دې خبرو ډېر زیات خیال ساتلو، د دې میاشتو به خصوصا ډېر زیات خیال ساتلو. بیا چې اسلام رالو نو دکه حرمت او دا هر څه دا په خپل ځای باندې پاتې شو، او د دې د 4 میاشتو تعظیم هم دکه شانتي مسلمانانو هم کو بیا، او په دې باندې هم د دې تعظیم لازمي و. خو بیا دا خبره چې په دې دغه کې جهاد وغیره او جنگ دا حکم بیا ختم شو، بیا دا حکم الله تعالی منسوخ کو او یې فرمایل چې تاسو د فتنې د ختمېدو دپاره په دې میاشت کې جنگ جهاد کولی شئ. کو یو قوم داسې قوم دی چې د هغې د فتنو نه خلک تنګ دي، نو کو په دې میاشت کې هغوی سره تاسو جهاد کوئ، هغوی فتنه ختموئ، نو دا جایز دي. بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول بسو په رجب کې چې کله به د رجب میاشت شروع شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا شروع کړه: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله رجب او شعبان کې راته برکت واچې، یعنی دا پختورې میاشتې دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د برکت سوال کړی دی. څنګه چې د پیو په متعلق دا خبره راځي چې کم کس پیس کی هغه د دا دعا خامخا وایي: اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه. یا الله په دې کې راته برکت واچې، دا ډېر طیب خوراک دی، ډېر طیب مشروب دی، او بل دا نعمت راته سیوام کی. نو همدکه شانتې چې یو کار هغه پختوري یا د هغې د تعظیم مقصد نو هغې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت سوال کړی دی. نو دې نه خو دا معلومه شوه چې رجب دا میاشت یقینا برکت والا میاشت ده، د دې تعظیم لازمي دی. خو بل طرف ته چې مونږ دا خبره احادیثو کې وګورو، کتابونو کې وګورو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې څه خاص قسم مونځ نه دی کړی، نه خاص ورځ باندې روژه نیولې ده. احادیثو نه دا نه ثابتېږي. احادیثو کتابونه چې څومره هم وګورې هغې کې دا خبره نه ثابتېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې څه خاص عبادت کړی دی یا خاص ورځ باندې روژه نیولې ده. البته د دې نه دا خبره معلومیږي چې رمضان څومره پختوره میاشت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان د تیارې دپاره 2 میاشتې مخکې دعا کړې ده: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله دا 2 میاشتې خو په منځ کې شته دی، په دې کې راته برکت واچې او رمضان له مو ورسې. بلغنا رمضان، رمضان ته مو ورسې چې مونږ روجې ونیسو، د الله تعالی عبادات وکړو. بل په دې باب کې دا خبره ده چې آیا بعض خلک دا خبره کوي چې رجب کې عمره ډیره عبادت والا، یعنی عمره ډیر زیات فضیلت دی. بعض خلکو نه دا ما اورېدلی دي، ما نه تپوسونه هم شوي دي چې رجب کې د عمرې څه حکم دی. ما وی امت کا حکم دی چې کم عام ورځو کې دی. البته په رمضان کې چا عمره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې داسې ده چې د ما سره حج وکړو. نو رمضان د عمرې فضیلت شته دی، دا احادیثو نه ثابت دی. البته خلق د دې رجب په تعظیم کې دا خبره کوي چې رجب کې عمره کول د دې ډېر فضیلت دی، نو دا خبره احادیثو نه ثابته نه ده. عمره همغسې ده
چې عام ورځو کې بیا خلک څنګه کوي او په دې کې عمره جایز ده بعض خلک وایي په دې کې عمره جایز هم نه ده یعنی څنګه چې جاهلیت والا به د دې تعظیم د وجې نه دې کې به یو کار هم نه کوو نو نه په دې کې عمره جایز ده البته هغسې ثواب یې نشته دی چې کم په رمضان کې دی د دې نه علاوه بیا نور احکامات د رجب په حوالې سره هغه د معراج واقعه ده مؤخرینو ما تاسو ته پهله ذکر وکړو چې تاریخ والو او چې کم سیر والا دي یعنی سیرتونه بیان کړي دي ای دا خبره کړې ده چې 27 رجب دا د واقع معراج شپه وه بعض نور علماو دا ذکر کړی دی چې نه دا 15 شعبان وه او بعضو نور 21 رجب هم پکې کول راغلی دی مختلف اقوال راغلی دي او چونکې دا د رجب میاشت ده او رجب حوالې سره خبره کوو نو ډېر علما دا خبره کوي چې 27 رجب دا د معراج د واقع او شپه وه او په دې کې د معراج دا واقع شوې وه معراج څه ته وایي معراج ګورئ جي په قرآن کې سورة بنی اسرائیل کې الله تعالی ذکر کړی دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى په قرآن کې صرف دومره ذکر شوی دی چې نبی علیہ السلام د الله تعالی په حکم سره جبرائیل علیہ السلام سره د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته تللی دی قرآن د دې بیان دومره کړی دی بیا د بیت المقدس نه د مسجد اقصا نه تر اسمانونو پورې نو دا بیا احادیثو کې د دې ذکر شوی دی د دې نه دا خبره معلومه شوه چې قرآن ترجمه هغه بغیر د احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقوالو نه بغیر ممکن نه ده کو یو کس وایي چې نه زه صرف د قرآن ترجمې باندې عمل کومه احادیثو سره زما کار نشته دی نو دی صحیح تشریح او ترجمه نشي کولی او دی د الله تعالی د احکاماتو نه صحیح توګه باندې نشي خبرېدی نو اوس د مسجد حرام نواله تر مسجد اقصا پورې چې کم سفر دی قرآن کې دیتا اسرا ویل کېږي دیتا د سفر ته اسرا ویل کېږي اسرا وی د شپې تلو ته په عربۍ کې نو قرآن د دې ذکر په اسرا سره کړی دی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک دی هغه ذات چې خپل بنده یعنی نبی علیه السلام د شپې په یو حصه کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلو دکې سفر ته د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې چې کم سفر دی دې ته اسرا ویل کېږي یا اسرا ورته ویل کېږي او چې بیا د مسجد اقصا نه آسمانونو پورې چې کم سفر دی دغه ته معراج ویل کېږي په احادیثو کې راغلی دی اورجه بی یعنی زه بره بوتلم اورجه هغه بره خطو ته وایي او د بره خطو دا سفر هغه د مسجد اقصا نه شروع شوی دی نو علما دغه ته معراج وایي چې د مسجد اقصا نه والا تر آسمانونو پورې کم سفر دی دغه ته معراج ویل کېږي بیا د دې معراج د سفر مقاصد څه یعنی څه مقاصد داسې وو چې د دې دپاره د معراج دا واقع کړی شوې ده یو قرآن کې بیان شوې ده لیوریه آیاتی چې خپل آیاتونه خپل نښې ورته مونږ وښایو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه نشانات هغه نښې چې کم په جنت کې به کېږي کم به په دوزخ والا سره کېږي کم ګناهګارو ته عذاب ملاویږي
یا نور د اسمانونو سفر، نو هغه د الله تعالی هغه عظیم نښې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې سفر کې ښودلی شوي. یو مقصد خو دا شو. دویم د ټولو نه عظیم مقصد هغه د الله تعالی د طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تحفه او یو انعام ملاوېدو. د معراج په واقعه کې هغه تحفه او انعام هغې ته مونږ مونځ وایو، هغې ته مونځ ویلي کېږي. د دې سفر نه او د دې واقع نه دا خبره معلومه شوه چې مونځ څومره عظیم عبادت دی. دومره عظیم عبادت چې جبرائیل علیه السلام د بره نه راوړی نه دی، نبی علیه السلام وله بره تللی دی صرف د دې ښودلو دپاره چې دا مونځ ګوره ډېر عظیم عبادت دی. دې کې کوتاهي نه ده پکار. ګورئ دا په دې ځمکه نه دی راغلی، دا په اسمانونو کې الله تعالی دا تحفه تاسو له درکړې ده او د دې دپاره یې درکړې ده چې زما سره د جوړ ساتلو طریقه هم دا ده، زما سره د تعلق ساتلو طریقه هم دا مونځ ده. د دې مونځ په ذریعې سره به ته ما سره تعلق ساتې ای بنده. د دې مونځ په ذریعې سره ته د خپلو حاجاتو مشکل حل او د حاجاتو پوروالی دا به په دې مونځ سره ته زمانه غواړې. همدغه مونځ واسطه د بنده او د رب په منځ کې، د عابد او د معبود په منځ کې او د خالق او د مخلوق په منځ کې واسطه دغه مونځ دی. ګورئ حدیث مبارک کې راځي بنده خپل رب ته نږدې د سجدې په حالت کې د ټولو نه قریب ترین ټیم د بنده رب سره هغه د سجدې حالت دی. دغه د تقرب یو هغه آخري انتها ده. نو یو مقصد د معراج د واقع دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا عظیمه تحفه ملو شوې ده د مونځ په صورت کې. بیا مختصرا د معراج واقع تاسو ته بیان کما چې معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کې ام هانی رضی الله تعالی عنها د دې کور کې حضرت جبرائیل علیه السلام رالو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو دوه پلیټونه راوړل. دوه د سرو زرو پلیټونه وو، په یو کې ایمان او په بل کې حکمت و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه کټ کړه او د هغې نه زړه را وباسلو، هغه بیا په زمزم اوبو باندې ووینځلو او هغې کې هغه ایمان او د حکمت هغه پلیټونه هغه ټولې پکې واچول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې د ایمان او د حکمت هغه دواړو پلیټونه هغه پکې واچولی شو. د هغې نه پس یو ډېر تیز رفتار سواری په سپین رنګ کې چې ورته ویل کېدو بوراک د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې پیش کړی شوه او د دې قد و قامت د خر نه لږ اوچت او د خچر نه کم دومره قد کې سواري وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې سوار شو او د هغې رفتار دومره و چې د هغې بوراک به نظر چرته لګېدو نو دویم قدم به یې هلته ږدلو. زمونږ نظرونه څنګه کار کوي که نه لرې پورې راته دی، همکسې د هغې چې څونه نظر کار کو نو دویم قدم به یې هلته ږدلو. دومره تیز رفتار وه. په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد اقصی ته تشریف راوړو. هلته کې ټول انبیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په انتظار کې ولاړو. ټول راغلي ټول انبیا حاضرو
د مونځ ټیم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې زه په انتظار کې وم چې جمع به څوک ورکوي، امامت به څوک کوي. وی جبرائیل علیه السلام زه د لاسه ونیولم او ما ته وی چې امامت ستا دی او ته مخکې شه. امام الانبیاء لقب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملاو شوی هغه د دغې نه ملاو شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاو امامت کړی دی د معراج په دغې واقعه کې مسجد اقصی کې. بیا د هغې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د آسمانونو په سفر باندې روان شو. په دغه موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو جام کې شراب مخې ته راله او یو جام کې ورته پی مخې ته راله. دوه شیزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پی واغسته او شراب یې وانغسته. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې تا صحیح لاره ونیوله، که تا چېرته دا بل جام اخیستی و د شرابو نو کیدی شي چې ستا امت ګمراه شوی و. نو دې نه دا خبره معلومیږي چې دا پی چې څوک خوب کې وویني، اکثر خلک وایي ما په خوب کې پی لیدلی دي، د دې مطلب دا دی چې ده ته به علم میلاویږي. دا د علم نښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بله موقع کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بلکې یو خوب بیانولو چې په خوب کې ماته یو جام راکړی شو، په هغې کې پیو ما ته پی اوسکل. بیا مې حضرت ابوبکر صاحب له ورکړه، هغه هم ته پی اوسکل لږ شانتې. بیا هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له ورکړه. عمر رضی الله تعالی عنه ته دومره پی اوسکل چې په نوکانو کې د هغې هغه سپینوالی ښکاره شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې تعبیر دا دی چې ده ته به علم ملاویږي او یقینا د عمر رضی الله تعالی عنه کم حکمت او کم علم و هغه ډېر عجیب و. هسې خو په 22 لاک مربع میل باندې داسې حکومت نه دی کړی، علم و ورسره که نه حکمت و ورسره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پی منتخب کړه بیا مخکې لړو. بیا په لومبي اسمان کې حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات شو. په دویم اسمان کې بیا حضرت عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات شو. یحیی دا د عیسی علیه السلام د ماما زوی و، یحیی علیه السلام. او یحیی علیه السلام دا تقریبا په تفاسیرو کې راځي چې 27 سال یا 29 سال په عمر کې دا شهید شوی او دی سره یهودیانو ډېر زیات ظلم کړی، بني اسرائیلو دا شهید کړی. بیا په دریم آسمان کې حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات شو. نبی علیه السلام په حدیث مبارک کې فرمای، د معراج په واقعه کې د حدیث کې فرمای چې یوسف علیه السلام سره زما په دریم آسمان کې ملاقات شو او یقینا هغه له د حسن یو حصه ورکړی شوی وه. چې نبی علیه السلام دا وفرمایل، نبی علیه السلام خپله ډېر زیات حسین ذات و، چې ای دا وفرمایل چې هغه له یو حصه ورکړی شوی وه نو یقینا ښکلی خو به و. بیا په 5م آسمان کې بیا حضرت ادریس، 4م آسمان کې حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات شو. په 5م کې حضرت موسی، 6م کې حضرت عیسی علیه السلام او په 9م آسمان کې حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو. وی ابراهیم علیه السلام چې بره په اسمانونو کې کم د فرشتو خانه کعبه ده، بیت المعمور چې ورته ویلي کېږي، بیت المعمور ته ډډه والې وه او واړه واړه ماشومان ورسره ناستو، هغوی ته یې درس کو، هغوی ته یې د نصیحت خبرې کولې. وی هغه موقع کې ما حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وکړو.
بیا د هغې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت سیر کړی دی، د جهنم سیر کړی، هلته کې ګناهګاران چاته چې سزاګانې میلاوې دی د هغه خلکو سیر هم کړی دی. بعض پکې وایي داسې خلک وو چې هغوی ته هغوی خېټې ډېرې زیاتې غټې وې او دونه غټې غټې خېټې وې چې داسې وه چې په دې کې خلک اوسېدل، یعنی خلک پکې پاتې کېدی شي لکه دومره غټ. او وایي ما دا ولیده چې په هغې کې ماران ګرځي را ګرځي. وایي ما د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کم خلک دي؟ ای راته وفرمیل چې دا هغه خلک دي چې دا سودخوران دي. په یو موقع کې وایي ما داسې ولیده چې څه خلک داسې دي غټ غټ نوکانې دي، غټ غټ نوکانې دي، خپل د سینې نه غوښې راکاږي. وایي ما جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کم خلک دی؟ وایي ای راته دا وفرمیل چې دا هغه خلک دی چې دا د خلکو غیبت یې کوي. دی به د خلکو غیبت یې کولې، د خلکو غوښې به یې خوړلې کچا. غیبت چې څوک کوي یا د مسلمان ورور غوښه خوري. په دې موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرا یو دوو زنانو روژه نیولې وه او روژه پرې ډېره زیاته ګرانه شوه. آخري ټیم کې پرې روژه ډېره زیاته ګرانه شوه، بیخي ګزاره یې نه کېده، سم تږي شوي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دی ته ووایه چې په خولې کې لاس ورکي او الټې دې وکړي. چې هغوی دا عمل وکړو نو د هغې نه د وینې او د غوښې ټوکړې راووتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې دوو زنانو دونه غیبت وکړو، دومره غیبت یې وکړو چې دی دې حد ته راله چې روژه ماتېدو ته رالل. او دا د دې خبرې دلیل شو چې دی الټیم د غوښې وکړی. د دې نه دا معلومه شوه چې کم کس د بل مسلمان غیبت کوي دی داسې دی چې د هغه کچه غوښه خوري. نو یقینا غیبت ډېره سخته ګناه ده او دې سره اعمال ډېر زیات زر سوځي، لکه د اور غونته کې دا اعمال سوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې صحابو نه تپوس وکړو چې مفلس تاسو کې کم یو دی، یا مفلس تاسو کم یو، غریب تاسو کم یو ته وایي؟ صحابه وفرمیل مفلس هغه دی من لا دینار له ولا درهمه، چا سره چې نه دینار او نه درهم وي. وایي مونږ خو دې کس ته غریب وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل دا غریب نه دی، حقیقي غریب هغه کس دی چې دی به د قیامت په ورځ راشي د الله تعالی مخې ته، د سره به روجې هم وي، د سره به زکاتونه هم وي، د سره به منځونه هم وي، د سره به حجونه هم وي، د سره به نور عبادات هم وي، ذکر به هم وي ورسره، هر څه به ورسره وي. خورا به شي د فلانکي کس به یې غیبت کړې وي، هغه به وایي ما درته دومره حصه راکړه، بل کس له به بل څه دغه ور رسولي وي، څه تکلیف، هغه ورته وایي ما درته دا حصه راکړه. اخره کې به داسې شي چې یو مونځ به م ورسره پاتې نه شي، یو نیک عمل به م ورسره پاتې نه شي، یو نیکي به م ورسره پاتې نه شي. بیا به وایي ښه وایي د دونه کسانو چې حق پې پاتې دی، نو بیا به د هغه ګناهونه دې ته راځي، بیا به د هغې یو ګناه ده ته راځي، څونه حقوق یې ونه ګناهونه به ده ته راځي. نو آخره کې به داسې پاتې شي چې د ګناهونو نه به ډکي. نو وایي حقیقت کې مفلس او غریب سړی دا دی، په دنیا کې مال دولت نشته دی، غریب نه دی. غریب خدا دی چې چا سره نیکي نشته دی، یا نیکي شته دی خو دومره غلط کارونه یې کړي دي چې قیامت کې به ته دا ټولې نیکیانې واخیستلی شي. دغه حقیقي مفلس سړی دی. نو مقصد
دا چې د معراج د واقعې چې کوم مقاصد دي په دې باندې انسان له غور او فکر پکار دی چې دومره عظیم حکم موږ ته د مونځ د معراج په واقعه کې ملو شوی دی نو د دې هغسې اهتمام هم پکار دی که نه د دې هغسې حفاظت هم پکار دی که نه دا خو نه دی چې بس صرف په غوږونو مو واورېده چې مونځ په معراج کې ملو شوی دی او نور عمل پې نه کوو عظیم حکم دی بس عظیم دی نو په کتابونو کې به عظیم وي نو مونږ خو خپل دکان نه بندو مونږ خو خپل کاروبار نه پرېږدو او نه خپل پټۍ پرېږدو او نه چې کم دی خپل چکرې پرېږدو بس مونږ به ګرځو راګرځو خلک دې مونځونه به کوي که نه نه دا خو داسې نه ده که مونځ اهم عبادت دی الله تعالی تاسو 5 وخته کور ته راغواړي او تاسو نه راځئ ظالمانو د دې نه غټه بدبختي نور څه ده الله تعالی مو راغواړي او تاسو نه راځئ الله مو راغواړي او تاسو نه راځئ نو مونځ یو اهم عبادت دی په دې کې سستی نه ده پکار د دې اهتمام شروع کې ګوره رمضان هم را روان دی رمضان کې د جوماتونه بیا سم ډک شي ولې صرف دا مونځ د رمضان دپاره دی که نه د نورو میاشتو کې مونځونه شته دی مونځونه خو دا خو د الله تعالی حکم دی دا خو به پوره کول د دې خو به تپوس کېږي یو کس ډیپټیله نه ځي نو سبا دې تپوس کوي که نه ته ولې نه وې راغلی همدقه شانتې دا مونځ هم دی که نه د دې به هم سبا تپوس کېږي الله تعالی دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا رحمن